الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. معزز علماء کرام او د دې علاقې غیرتمندو مسلمانانو د ختم القرآن په سلسله کې راجمع شوي یو د خوشاله مقدا او حسم د دین په نسبت سره راجمع کېده دا ډېره لویه د سعادت خبره ده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په داسې مجالسو کې د ناستې ترغیب ذکر کړی دی، د داسې مجالسو فضایل ذکر کړي دي که چېرته موږ او تاسو هغه فضایل واورو که نو موږ او تاسو به بیا داسې مجالسو پسې ګرځو. بلکې بعض علماء لیکلي دي چې داسې یو دینی مجلس کې ناستا په اخلاص سره د عمل په نیت سره د توبې په نیت سره دا د زرګونو غلطو مجلسونو د پاره کفاره ګرځي. خبره سمجھ ترانه لګ یو سړی دی د شرابو مجلسونو کې ناسته کړې ده، د بے حیایو مجلسونو کې ناسته کړې ده، د بی دینو مجلسونو کې ناسته کړې ده، اے د زرو رسیوا غلطو مجلسونو کې ناسته کړې ده. داسې یو مجلس تراغي په صدق دل سره د توبې په نیت سره د عمل په نیت سره د یو مجلس سره هغه زر غلط مجلسونه ووینځلی شو. د دې مجلس ته مقام شو که نه شو؟ حدیث پاک کې راځي او توجه شته محترم وکړه
ګوره زموږ خالق مالک رازق څوک دی؟ کله کله دا طوفانونه راشي ګلې راشي زموږ زمیندارونه خفه وي که نه چې بهیو فصل خراب شه نو موږ سره د رزق غم وي زه وایم که موږ د رازق غم وکړو که نه د رزق انتظام شوی دی موږ پریشان نه ورو لکه خورو به څه فصل خراب شو ای فصل دې اډونه شي خو چې رازق رانه رضایي ځکه چې هغه ذات زما او ستا د رزق ذمه داري اخیستې ده که فصل یې او که ني که پټي یې او که ني نو په دې علاقو باندې ګلې شوې ده نو تاسو مړاوې مړاوې حدیث پاک کې راځي دا ملګري لږ لږ حرکتو کې داسې رانږدو شي نو دا ملګري دننه کافي حال دی نو ملګري به بار نه کښېني بل دی بیان چرته چې څوک هم کوي که نه نو مخکې د تلو کوشش پکار دی ګاډې په شا پرېښوده نه پکار دا د طلب یو شکلي چې ربه زه د دین نه یو خبرې په طلب کې راغلی ما چې ته یو خبره خو به مې دماغو کې کېني که نه حدیث پاک مې بیانو محترمو امام بخاری رحمت الله علیه کتاب العلم کې حدیث ذکر کړی دی چې یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کې ناستو درس ورکو بیان کو درې تنه داسې روانو چې هغې ته پته ولګېده چې دلته خو وعظ او بیان شروع دی دا درې تنه چې راله بیان شروع وعظ شروع دی یو تن وی چې زه خو د دې مجلس نه نظم په دې کې کینم کار څونه وخت کې جولې مې د خیره ډکې شي چې عمل نامه کې مې دا وخه قیمتي ولیکلی شي ځکه محترم خبر نه یو او ما ورته چې څه وایو څه کوو نو دا راپسې لیکلي کېږي ښه هر چا سره ملائک الله مقرر کړي دي چې څوک ښه کوي که څوک بد کوي دا په ریټن کې راځي د قیامت پر ورځ به ملاویږي د انسان ته به وویلی شي اقرا کتابک عمل نامه دې ولولا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا ستا د خپل ځان نن حساب کوونکي کافي دی دی چې عمل نامه وګوري دی به وایي ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ودا څنګه عمل نامه ده دا کار خو ما ډېر پټ کړی د شپې مې کړی په تیاره کې مې کړی ما خو د ځان نه څوک هم نو خبر کړي دا عمل هم په دې عمل نامه کې لیکلی شوی دی ووجدوا ما عملوا حاضرا چې دنیا کې چا څه کړي که نه اب ته مکمل ریټن کې وښودلی شي د انکار گنجائش بني که دې انکار کوي د دې انسان د بدن د اعضاء به ګواهي ورباندې وکړي گواهان ډېر مضبوط دي ګورې یو د کور گواهان الله فرمایي اليوم نختم على افواههم پدې خلو باندې به ولا مهر ولګوا دا الله صحبي به گویا شي دا گواهي وکړي وتشهد عليهم ارجلهم دا خبيبم گواہی کوي په ځوان دی اے محترم مسلمانانو نو په مقدس مکه چې چا کم ځای کې کم کار کړی کنا هغه زیرم ور باندې گواہی کوي کده مسکړې دی په کم پایو پولا په پټی کې په مسجد کې په حجره کې نو آغا زیونه بم گواہی ورکوي چې رب د بدیزه کې مسکړې و دلته تلاوت کړو دلته ذکر کړو دلته چاته خبره کړو
چا په مقدس مکا په کمزه کې څه ګناه کړی دا بے حیايي کړی دا رذالت کړی دی خیانت کړی دی دوکه کړی دا غلا کړی دا نو زنا کړی دا اے مسلمانانو د زمکه اغه سب الوینو څنګه حلوي اللہ تبارک و تعالی فرمائی یومئذ تحدث اخبارها دا قیامت دا سے ورز دا داز مکبم الونویا اس دماغ تازان لسوچ کو داز مکب حلوئی ذکا غشائر وئی کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو دا زوانانو تویا چدا اللہ نلریا دا آغا خلقو توئی چه دا اللہ سر مینا نا دا اللہ دا رسول سر مینا نا دا اللہ دا کتاب سر مینا نا دا اللہ دا دین سر مینا نا دی روان دے رنگونو کریمو پوڈرو سر مینا دا یارا کریمو پوڈرو سر مینا دا رنگونو سر مینا دا پانی حسن سر مینا دا اللہ اکبر کبیرہ دیر نوجوانان دیر انسانان غریبان دیر گڑوڑ شکر نو کله بیا ځان ته پلاس باندې نمونه لیکي نو کله ځان ته پاخه پاخه خالونه لګي کله لیکل کوي پلان کې ته می کسی دی ښا تو نوجوان راغی سترګې راسري ما ته یی دواره تکوا دا درې ورځې خضو دوم وی ډیزی پام ګولې مې چولې چل څه شویو وی ماغه پلان کې الګ ترور ویلی اوس ما سره خبرې نه کوي پاسه د خر بچیا الګ ته مې رور ویلی ته موږ ټول مسلمانان رونه نه یو یار دا رور مې وتویلی او دا خور مې وتویلی دا کسی غلطی دی ښا پدې سره تو غرور خور کیږي نه تمام مسلمانان تمام کلمه ګورونه رونه دي دسترګې را پړسې دلې وي سوره دیوشي ما سره مې رور خبرې نه کوي دا کیسه دا غلطی کیسه خدا خو ما دا رور مونته دی رور مې وته وی دا سے خلق تشاعر ویا کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو مڑا پدے خور باندې دا ځواني مخور کوا کم ذات چې دا ځواني درکړې دا ځواني دا غزاد د پاره ولګوا دله خوبونه نه ورځي شپورز میسیجونه او چیټینګونه او ګپې شپې الله اکبر کبیره نو بیا لګي راځي پس کر لاس ته بنگړې چي نو کله غاړې تلا کټه چي دا لکه خو د دین د قران او سنت مرکز دل د خدای ځوانان نه یو ډیرو ځینو کې دا سی وی اته ته بیا ویره کړه الله کټ ما چوا د لاس ته بنگړې ما چوا رسوي مولوی صاحب دی کیسو کې تکار مسا تا دادا لیلا او د مجنون کیسی دی ها لیلا او د مجنون کیسی ځاله زندگی تباہ نو محترمو ذکر شاعر ویا زوانانو ته خطاب کیا کچھ کر لو نوجوانو کچھ کر لو نوجوانو سوکھے وخو بمنډ منډ روان دي ځان ته پکې سجما کا د آخرت د پاره کوئی کچھ کر لو نوجوانوں کی کشتی بنور سے نکلے احسان ہو کہ بلبل روتی چمن سے نکلے نن ګوره مونږ ته الله پاک ډېر نعمتونه راکړي دي خو بعضې نعمتونه داسې دي انسان پای کې مغبون دی دوکه کې چولې شوی دی دی وایي ارګه اوزګارېږمه ارګه دا کار به کومه ارګه دا کار به کومه نبی علیہ السلام فرمائی نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ رواہ الترمذی نبی علیہ السلام فرمائی دو نعمت دی خدیر خلق پدی کی پدوکا کے پراتے دی یو نعمت دا صحت دی
ګونن ما او تاسو سره صحت شته نو موږ د خپل صحت په کار نه راولو او دې صحت باره کې راته بل یو حدیث را یاد شو توجه مشته کنه حاجی چې کوم حدیث ته هم چاته خو بوای نه کنه کوای و نبی رسول الله فرمایي چا چې په دوران د صحت کې کم د نیکی کارونه وکړو سبا ته دی بیمار شو دی هغه نشي کولی دله به مفتکلذي کې هغه نیکی لیکلی شي سبحان الله سناشنا حدیث نه موږ صحت دوران کې نیک اعمال کوو نه نو چې بیا په کټ پریوځو بیا بسو چې تا په دوران د صحت کې ډېر ذکرونه کولا تلاوتونه دي کولا نیک کارونه دي کولا ذکرونه دي کولا درود پاک دې ډېر ډېر وي سبا ته بیمارې الله دې نکی بیا دې نکی او که بیمارې بیا ته نیک اعمال نشي کولی تا چې دوران د صحت کې سونه د نیکی کارونه کولا تو په کټ کې پروتي او ستا ملنامه کې به هغه نیک کارونه بیا بیا لیکلی شي د دې صحت د ډیوریشن نه د دې صحت د دوران نه پیدا حاصلول پکار دي څه پکې وکا موږ سره سونه فرصت دي سونه وختونه را سره او دا یاد ساته محترمو د دنیا دا یو لمحه دا ډیره قیمتي ده سونه قیمتي ده اے محترمو یو تن دی هغه سره دا جربونو زمکی دی وسره اربونه روپے دی ورسره سونا چاندی دا ورسره او دی کې ملک الموت راغی ملک الموت ورتوي چې دا ټول جربونه دا اربونه دا سونا چاندی دا مالونه دا هر سرا تراکا نزتا تا نیم سیکن یا نیم مین در کوم دی بدا سودا پا خوشحالی قبلی کنا دی بوئی که یو سیکنڈم تیرا ترا کولی زر زر پاکی کلمه ہوئیم چیزان پاکی برابر کما زپا دی مالونو باندی سکوما زپا دی جربونو باندی سکوما نو گوره دا دنیا اگا یو سیکنڈ دا وقت دی بیا پا اربحاو رکو باندی مخلی دا دونا قیمتی لمحات دا دنیا دا لمحات دا ٹیم دا صحت دا دونا قیمتی دی یو سړی دی شپیت کالا اتیا کالا پا کفر کی مبتلا پا شرک کی مبتلا اے محترمو سوچ کو بیان ووریدا درس ووریدا دزړه د خلاص ویلا چې لا اله الا الله محمد رسول الله سیوی محترمو څنګه خبره یو کا محترمو درینی متنو جواب راکو دې دریو مشرانو یو دی ماشوم اے محترمو مسلمانانو اتیا کا لاد کفر کی مبتلا او شرک کی مبتلا او بیان ووریدم درسونه وورید او دړه د خلاصې ویلا چې لا اله الا الله محمد رسول الله سی ویلا دا تاسو د کلمه وایو لګړې ته خپل غړې ته وګورئ یا چې جمعات کې پټیم غړې هغه ته وګورئ چې په دې باندې سونا ګنټه لګي سونا منټونه ور باندې لګي سی ویل محترمو لا اله الا الله محمد رسول الله 2 منټه ټول لګي 2 سکند اتیا کال کفر اتیا کال شرک او دی د دی ویلو نه فورا بعد وفات شو 2 سکند سونه قیمتي وګرځي که چرته دا 2 سکند د نو قیمتي کړي دا جهنمی و دا 2 سکند قیمتي کړي جنتی وګرځي دا 2 سکند دونه قیمتي دي اے محترمو مسلمانانو دا صحابه کرام وغي سره دا غم صحیح بخاری کے سوزہ حدیث راغلی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب المفرد کے ذکر کرے دے نبی علیہ السلام تا
غریبانان صحابه کرام رالو وی اید اللہ رسولا ذهبا اهل الدثور بالاجور. بعض روایاتو کے راضی نبی علیہ السلام تا دا غریبانان صحابه وی ذهبا اهل الدثور بالدرجات العلام. اید اللہ رسولا دی مالدارو صحابه او زمون نمبر یوڑے. پیغمبر ویغا سنگا وی جی مونگا منزونا کونو دیم منزونا کئی، مونگا روجی نسونو دیم روجی نسی، مونگ تلاوتونا کونو دیم تلاوتونا کئی. ایدہ اللہ رسول دی سر پیسہ دا نو کل پی جماعت جوڑائی، کل جماعت کے پیسہ ورکئی، مجاہدینو بانے لگئی، مستحقینو بانے لگئی. نو ثوابو نے رانا دیر یہ اوڑا کرنا صحابو سر دا غمو نن مونگ سر سغم دے دے رور میں دا ترزوی میں گاونڈی میں ڈکون کڑے دے سر دا نام نام ڈکونے کڑے زبے سڑی سر کوم ڈکون خوا چی دا دو چتا کور جوڑ کڑے زبا دری چتا جوڑو ما چی دا زان لیو جیر پٹے پیدا کڑے دے زبا زان لدو جیر با پیدا کوما. التا صحابہ کرام ہوئی اید اللہ رسولہ دی مالدارو صحابہ کرامو رانا دیر ثوابو نیوڑا. نبی علیہ السلام تو فرمائل یو عمل دا تدرخیم چی دا عمل چا کڑی کنا چی دا عمل چا نی کڑی اغد دی درجو تا ثوابونو تا نشی رسیدے. اغد صحابہ کرام دیر زیاد خوشحال ہے. گورا عمل سونا دی سونا وقت پہ لگی اور ملاوی کی پہ سو. صحابہ کرام دیر پہ خوشحالے ہوئی اید اللہ رسولہ ذرہ توایا نبی علیہ السلام ورطویا چتاسو دا ہر پرز من رستو 33 پیری سبحان اللہ 33 پیری الحمدللہ 33 یا 34 کرتا اللہ اکبر وائے چی دا چانی ویلی کنا دا دی ویون کو تے مقام نرسی. صحابہ کرم سم خوشالے اس پیو سبحان اللہ تاسو سبحان اللہ ویو گڑے تا گورے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یو سکن کے سو پیری ویلی کی دا ٹوٹل 2 منٹ پہ لگی چی لگ رو وے دا سبحان اللہ 33 کرتا وے بیا الحمدللہ 33 کرتا وے اللہ اکبر 33 34 کرتا وے پدی ٹوٹل 2 منٹ لگی زاڑو 3 منٹ ہے کمانا تو 3 منٹ ہوڑیر زیاد تھی یو نیم منٹ لگ دا پاسا پدی بانے سونا ثوابونا ملاوی گی دا صحابہ کرام مالدار خرچی کئی دا چاچی وس نکی گی دا دی ثوابون دا اینا دیر زیاد دی پا دی سرا داو گورا 2 منٹ سونا قیمتی شو. ذکر نبی علیہ السلام فرمائی نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمت دی دیر خلق پا دی کہ دوکا کی پرات دی. اگر یو نعمت سے دی صحت تخی دا دیخ پل صحت دا دوران نا پیدا واخلا دا دا اللہ نعمت دی تابان دی دا ہر اندام چتا سہر را پاسی دی تو پس انسان پا بدن کی 360 جوڑون دی پتا 360 صدقات لازم شو. ارسار بتا 380 صدقی ورکے غریبانان صحابہ کرامو وی اذا اللہ رسولہ فمون کے خصوق ددی طاقت نلری کہ روزانہ با 360 صدقی ورکو. نبی علیہ السلام و تو فرمائل سبحان اللہ ویل صدقہ الحمدللہ ویل صدقہ اللہ اکبر ویل صدقہ دلارنا ضرری چیز لرکول دا صدقہ دلارنا ضرری چیز وطوارا چاول کہ شیشے پا کے خوراول ڈیران پلارو کے چاول کہ بدبویت نروانی ندال ریکول صدقہ. اور نبی علیہ السلام ورتدام فرمائل امر بالمعروف صدقہ نہی عن المنکر صدقہ. دام تا نبی علیہ السلام فرمائل
اے مسلمانانو ودخو نه کنا نبی علیہ السلام ته خپلی بیبي ته په خوله کې نوړی ورکول دام صدقه څنګه پیغمبر څنګه وی یو وجې سے پکی وی بنور چاړه غونو پیغمبر خبرې دی وای شاوه څه صدقه ده په خوله مرضی دا څه وجه ده یار دا خو د نبی علیہ السلام خبرې دي نبی علیہ السلام فرمایي خپلی دا مستاهل دی علاقو کې نږدې چې ته یو روزه کې د زنانو حقونه بیانول چې زنانه ته مینه ورکول ټیم ورکول یو بابا پاتې وي خیرات وګو ته راوخی جوا اسیم مستی دی ویو اسم غوسه شو بابا اځه مشران ډېری قیمتي خبرې وکي خو هغه د شریعت خلاف دی قیمتي باندې وېسه کې الله اکبر کبیره نو پلی بیبی تا نوړی ورکول دا ګوره صدقه ده ځکه په دې الله ډېر خوشحالېږي چې د بیبي او د خاوند په خپل میز کې انډرسټینډینګ دي چې د بیبي او د خاوند په خپل میز کې مینه محبت دي په دې الله ډېر خوشحالېږي او شیطان په دې سخت خفه کېږي د شیطان تحریک دا دی یفرقون به بین المرء و زوجه چې د ښځې خاوند میز کې به تفریق څنګه راځي ښځه خاوند به جدا کېږي څنګه طلاق به کله واقع کېږي خلغ ته به کله خبره ځي چې کوم مسلمانانو ته پته یې که نه چې دا شیطان خو مې ازلي دشمن دی د ښځې خاوند په جګړه باندې دی خوشحالېږي نه کوم د ښځې سره جګړه او ښځه وایي نه کوم د خاوند سره جګړه دې سره د شیطان ملا ماته شي نو اے محترمو مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی صحت غنیمت وګڼئ بیا به سبا بیمار پروتی نو بیا به چل نه درځي او دویم نعمت والفراغ نو اے محترمو مسلمانانو حدیث میں دتا بیانو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کو درس کو او سو کسان رااله درې کسان رااله هغه یو هغه مجلس کې کیناست هغه دویم تن چې وکړو چې دا ټول خلک ناست دي او که زما دا خلک برا پسې پشاشا ګوري څنګه زموږ دوستان دا شی اعلانو کی د مانځنه پس به د ایمان یقین خبره کیږي کنه نو مونږ ته څنګه غړ غټ کی راوونکو او بس زرخ پیو باز چې د ایثار نشو چې د ایمان یقین خبره و نه راوړي چرته الله خالق دی مالک دی رازق دی دا خبره و نه راو الله اکبر کدا سونه افسوس خبره ده محترمو تا سره ټیمی فرصتی د سره کینا اوستا ضروری کار دی چا سره دی واده نیټه ده یا علماء کرام دی طلبا دی خپل سبقونه زوته مطالعه کوي چاغي ځان رسېږي ټیک ده دینه بګیله نه کو خفقان به نه کو بعض علاقو کې په دې خفقان کرپ پلان کې مولوی صاحب دیو پلان کې دې کې څوک بیان کې دی او تکین نه یی کده غالم ډیر غټ کار دی دا بعض غریبانان پوه نه ښه محترم مسلمانانو دا یو تن هغه په څه وجه کې ناستم د خلکو د ملامت د وجه نه کې ناستم کله کله بعضې مرګري راغلي نو گیر شي که خیال مونی ډېر تاویږي را تاویږي خو بس ګیري دا وتوب نه الله اکبر کبیره دی زمونږ د علاقې یو ډاکټر و دی خوا د صوابې گندب طرف ته یو هسپتال کې ډیوټي وه ډېره پخوانۍ خبره ده هغه راته کیسه کوله وي دلته په گندب په هسپتال کې مې ډیوټي وه ډاکټر و او خوا کې مسجد و پای کې به یو سپینګیري تن و هغه به مازدیګر دا ماښام مانځه پسې یا ماسخوتن مانځه پسې هغه قرآن راواغسته او د خلکو به هم قرآن راواغسته تاسو جومات کې درس کېږي دلته که نه کېږي دا خو ډېر پخوا درسونه شوي ډېر زیات خو عوام الناس قرآن رالي که نه رالي بعضې مسلمان ته په قرآن راغستو هم ډېر تکلیف میلاویږي که نه دی به مسلماني دی قرآن ګوره نه شي راغستی بل چاته وي راواله دی ورته لرې نه ګوري داسې لرې نه ورته ګوري چې دا الله بنده قرآن راواله دا قرآن څه د المارۍ نه راغلی دا یو عمل دی لایر ورسره راغلی دا بل عمل دی دا کلاول بل عمل دی
دا کې خودل بل عمل دی دې ته قتل دا بل عمل دی دا دې الفاظ ویل بل عمل دی دا الفاظ اوریدل بل عمل دی دا معنی اوریدل بل عمل دی دا قران راغستل دې سره تعلق د سونه عملونو مجموعه ده بعضی کما کل شاوی عمل پکار دی په قران په درس بسکه دغه دا قران ټول عمل نه دی ا ډاکټر سی ویل چې یاره التبا قرانونه یو دوه کسان به خدمت ته مقرر وکړه چې مولوی صاحب با قران تکیناستو د ازبته نو پاده دایرونه به خوارتو غیر چا پیر قرانونه به خوارتو وی ما ته چا په وخت کې پس کړیو تا مولوی صاحب قران وی خو ګوري کینه نه ښا بس دا وسوسې نه دا موږ چې سورۃ الناس کې وایو کنه من شر الوسواس الخناس دی وسوسه کې څه چلی سړی کله کله متاثر کوي هلکه یو ډیر د زمانی ولی دی یو زبرګ دی یو مرسم یو لوی پټکی والی دی دا شکر سم شغلی کوي کنه خو چې تا ته وی خیال کوه د مولوی صاحب درس تکې نه نه ځان ته په دې څه پوهېږي په دې وسوسه کې را نشي ګورې ډېر خلک په دې کې راشي څوک ته وي درسونو ته مه کښېنه مړه ځان ته د کاره مه وباسه ځان د نوافلو نه مه وباسه ځان د ذکرونو نه مه وباسه ځان د نور عمل نه مه وباسه قرآن ته کښېنه ګورې یو علاقه کې به مولوي صاحب درس کوو داسې څه کسانو ته چا ذهن جوړ کړی و نو بیا دغه کسانو نه چا تپوس وکړي که څنګه درس خو شروع شوي وی الحمدلله په هغه طرف هم نه یم تللی ښه سوي وی الحمدلله دغه قرآن د درس په طرف هم نه یم تللی داسې مسلمانان هم بار معاشره کې ملاویږي دا خو تاسو خوش قسمت دی ډاکټر صاحب وی چې یاره ما ته چا ذهن کې دا خبره کېنولې بس ذهن مې اغستې وه دوی ما به کوشش دا کوو چې زه دې درس ته کېننم هغه وروسته ځان پورې خندا کوله چې لکه زه دونه تعلیم یافته سړی وم هلکه معلومات وکړه ځان پوه کا وایي یو ورځ داسې چلو شه چې ما نه یو 2 رکعته مونځ شوی و نو چې امام سلام جار باسلو ما دا 2 رکعته کولو دې کې قرآنونه خلکو ایښودلي وو خلک ناستو او بعد درس اعوذ بالله بسم الله کېده ما چې وکړه نو ګیر چاپېرانه خلک ناستو درس ته نو زما د وتو لار نه و مجبورن ګیر شوم وی ما ډکې وی که شعر خو نن ګیرې ښه هغه درس مې مجبورن واورېده هغه درس چې مې واورېده او مولوي صاحب رکوع درس تلاوت وکړه بیا وی د دې رکوع دا مضامین دي یو مضمون پکې دا دی یو دا دی یو دا دی دا مضمون په قرآن کې دی آیتونو کې ذکر شوی راواړی فلانکي آیت او فلانکي آیت او فلانکي آیت دا دلته هم ذکر شوی دی دا مضمون چې څنګه قرآن کې ذکر شوی دارنګې حدیث کې هم ذکر شوی ما چې دې کې غلط څه دي وی دیړه ته راته داسې دا درس را اچولو وی زما دا ضمیر را بیدارېدو چې دا زه څنګه په غټه مغالطه کې پروت یم زه دا دونه موده مې دلته ډیوټي وه او ما ته چا ظالمانه وي چې دې درس ته کښېنلې نو زه دې درس ته دې ظالمانو محرومه پاتې کړي وم وی د هغې نه بعد به ما داسې کار وکړو چې ځان سره مې ټیپ یوړو کیسټ به مې پکې خالي کېښوده د هغه مولانا درس به مې ریکارډ کړ نو بیا چې به ما ډیوټي وکړه چې کوم ټایم به چوټي وه ما به هغه درس ځان ته په بیاس کې لیکلو او نقطې به مې رجسټر کې لیکلې نو هغه ډاکټر زموږ په علاقو کې بیا د قرآن درسونه ورکولو د وسوسې اچوونکي خبرو ته غوږ نه وی ښودلی که تا ته د زمانې لوی بزرګ او ولي او نیک او صالح هر څوک چې غوږ کې درته دا پس پس کوي ګورې خیال کوه خالقه دلته خو درسونه کېږي خو ګورې خیال کوه الله اکبر ظالمانی زموږ علاقو طرف ته داسې کشرانو ته خیال کوه ګورې ځان ساته ښه داسې کي ځان ساته څه مطلب پنج پیژنې پنج نو داسې لکه ګورې ځان ساتئ ښه ته خو په دغه لاره ځې راځې دغلته قرآن ویلي کېږي لکه دا دونه د قرآن دشمنان ښه دا دونه د قرآن دشمنان پټکي په سر د قرآن دشمنه جامه د علم او د قرآن دشمنه
جامه د دین او د قران دشمنه د تحریک دادی یو سړی د قران نه من کی وې ټیک د تحریک تا دی دا تحریک د شیطانم دی دا تحریک د کافرانم دی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون دا خو به کافرانو وی ګوره قرآن ته غوږ مږدې نو اے محترم مسلمانانو هغه یو تن چې وو هغه مجلس کې کېناست هغه دویم تن هغه وی که اوس زما دا خلک به مې ملامته کوي هغه د ملامتې د وجې نه کېناست هغه دریم وی زه اوزګار نه یم زه زما ما بلا کارونه دي چې کله مجلس ختم شو نبی علیہ السلام او فرمایلا صحیح بخاری کی حدیث دی په کتاب العلم کې نبی علیہ السلام او فرمایل دی دوو تنو د الله د رسول مجلس کې ناس تو کا الله دی تا په خپل رحمت کې زې ورک او دی یو تن مخواړو نو الله هم ته مخواړو اے مسلمانانو تاسو خوش قسمت تاسو ته الله قران والا علما درکړي دي او دا یاد ساته محترمو دا په مونږ باندې په دنیا کې یو امتحان دی او دا مونږ ته الله یو چانس را کړی دی چې ځان ټیک کو بسو ځکه الله ډیر کریم بادشاہ دی محترمو مسلمانانو مونږ ته په دنیا کې الله د الله رسول دا خبره را خودلا چې ګوره یاد ساته ګوره دنیا کې چې امتحاني کنه په سکول کې امتحاني په کالج کې امتحاني نو په پورا سلیبس کې امتحاني سالانه امتحاني الکه دې ټول کورس کې بتاله پارچه جوړي سټوډنټ لګیاي مهنت کوي یار دې کې ضروری سوالونه دي امتحاني سوالونه دي په بورډ کې بدا پارچه کې بدا سوال لازم کې دا بر دي پته وته ني اے محترمو مونږ ته شریعت ویا ګور یاد ساته دو پارچې بدن اغستی کیږي یو په برزخ کې نو یو په آخرت کې سوالات امراته راو خودل یو تپوس بدن ادا کیږي سوالونه راته آوټ شوخه پارچه راته الله آوټ کا پارچه راته پیغمبر علیہ السلام آوټ کا دا سنلوی احسان دی الکه تپوس بدن په قبر کې په برزخ کې کیږي چې مر ربک سوالونه شمار ہے بس دغه سوالات دي سیوا نشتا مر ربک نو ستا رب سوق دی اوس که چا په دنیا کې د رب د خوخه مطابق جون تیر کړي کنه چې څنګه رب غوښته د هغه شانتي کړي وو معاملات د رب د حکم برابر اخلاقیات د رب د مطالبه برابر دنه به تپوس کیږي مر ربک وستا رب سوق دی دنه به تپوس کیږي دویم سوال ما دینو کا نستا دین سده دغه ته چا په دینه الته ګوري دخلی پدې به هغه جوابات راځي چې کم پړ کیو نو که په دنیا کې د دین سره مینه وا دنیا کې ورته د دین پتا وا دنیا کې د دین د پارزان کړولې وا دنیا کې د دین د پار مهنت کړې وا دا ګوره خوش قسمت مسلمانانو دا جمعات آباد کړې دي تاسو نه لوي دا خوشاله خبره ده دا د دین مرکز دی دا قران کریم کې چا ادیا کړی دی دا د دین د پاره یو خدمت بیا زین دا قران ولا مولا چې څوک ساتي کنه دا ډیر نران خلق دي ها دا قران ولا مولیان دا د هر چا وس نه دي ځکه دا غریبانان دي ته هغه چل نه ورزي دوکي دړاکی علمل در کر راغ نو ولا دا کوا خود شر قران رحمت الله علیه خبره بعض خلک عقیده برابر شي د جنت لو جوګشي خو بس د روپې نه سم خانه کعبه جوړه کی بیا ښه دې په خپل استاد په امام خرچه نه کوي دلته بداسي نه خو بعض علاقو کې داسي وی چې عقیده خبره بار شو دون شوم پړک تو پکې را دن شو کنه چې عقیده صحیح نه وا درګه ته وګم بوتلو وګ نظرانه کې بوتلو وایي بوتلو دی باړې طرف ته یو ناکاره سړی راوتی وو زمون دی علاقو نه بوت خلکو دو درې وخان نظرانو کې بوتلخه چې دلته عقیده صحیح شو بد د پجیب باندې اوس لړم کې ناشته
الکه ستاره جمعات امام صاحب دی دا جمع راغی د دبه ضروریت د دبه ضرورتونه یا د دبه د بچو ضرورتونه د دې ذمہ دار خو تاسو دی نو دې ځان ته مزیدار اعلی اعلی کپڑے کلی صادری کلی اعلی جرابی اعلی بوټان اعلی پیزار نو بد امام صاحب د پیغمبر په مسلم درول دی د پیغمبر وارث دی ایمان را ته بیانې قران را ته بیانې نو مونږ او تاسو هغه 1000 روپے په هغه سود کیږي نه دا خو خیسته موحدی ها او خیسته دیندار دی اے محترمو ما دینو کا نستا دین سو د پیغمبر بارکه تسوی دا درې تپوسونه شو اے محترمو که چا ټیک جوابونه ورک سلورم تپوس ته نکی دا څنګه د کړي وا دیو ته ما د الله کتاب لسته وا که چا جوابونه صحیح ورنک ملائک ورته وی د الله کتاب دین لستلو نه دې پزان په کړو که تا د الله په کتاب ځان په کړې وینو ته باندې نوې خطا شوی سلور تپوسونه دغه شو نو بیا په قیامت کې نبی علیہ السلام فرمایي د یو تن خپیبا د خپل زین نشي خوځېدې نو التصف تپوسونه دي سلور سوالات دا شو یو تپوس دا دی الله عمر در کړو عمر دې پس کې تیر شو عمر دې پس کې تیر شو د دین د پاره کنه غانو بجانو کې کتش په فلمونو او ډرامو کې په فیسبوک او واتس اپ کې په رابطو کې په یارانو غرانو کې په حرام خورو کې په جوارو کې دغه د بعض خلکو عمر تیریږي پس کې محترمو ټول رزو شپه سپیلم به یو سپیله به بیا د سپو هغه مقابله او د سپو یو بل سره په جګړه وروسته بعض خلک پکې بانګیانم جنگي کنه بعضې پکې مړزانم جنگي بعضې پکې انسانانم جنگي بعضې سپي جنگي بعضې پکې مولیانم جنگي دم پکې یو طبقه شته مولیان جنگي دا ولا خوند ورکوي په دې فیسبوک باندې جنگي الله خوند ولا ورکوي بیا یو مولا ته ویله تکلیف وکړه بل ته ته ورپسې اوس مولوي صاحب کلیپ وکړه اوس د کلیپونو مولیان راوتي ښه ته ورپسې کلیپ وکړه شاه بالا اوس ورپسې تکلیف وکړه اے محترمو مسلمانانو تا ته الله عمر در کړو دا عمر دې پس کې تیر کا سو د دین د پاره خوله وته وو کنا سو د دین د پاره د قدمونه غستی وو کنا سو د دین د پاره د شوګیره کړي وو کنا د دین د پاره د کړي دلوي وو کنا زګه وګوره خلک د دنیا د پاره د سار نه ماخامه پورې ځان کړي زمیداران شپه ورځ په جمی کې په وړي کې په ګرمه او په یخنه ځان کړي دا سخت کارونه د دنیا د پاره کوي او تا په کې د الله د دین د پاره سکار کړي و عمر می در کړو نو عمر دې سکه تیر کا ځواني می در کړي و دا ځواني او شباب دام لوی نعمت دی دغه انسان کې طاقتي پسینه کې زور پخپو کې زور دی ګنا پسې تلی شي منډوالی شي حرام خورې کولی شي دا یو لوی د امتحان وخت دی شباب ځواني دا ځواني دی پس کې تیر کا ډېر نوجوانانی سړی ته خپکان ورشيخه صلاحیتونه بلبل سکه لګي محترم تباہ و برباد شي مور پلارم تباہ برباد شي ماته یو مرګري وی ودلته بعضې الکان هاستلو کې داخلي دونه خرچې د کوره راغواړي که نه او یې په الکان ولوځئ او یې په جینکو ولوځئ او په موبایل او په فلمونو او په ډرامو په یارانو غارانو پاټۍ او څه او څه او څه دا ځواني دي پس کې تېره شوې وه او مړه په ځوانۍ کې تاسو ته پته شته محترمو حدیث پاک کې راځي هغه او قسمه کسان به د الله د عرش د سوري لاندې چې په هغه ورځ به نور هېڅ قسمه سوري نه کنا یو پای کې وشاب نشأ فی عبادت الله یو هغه ځوان چې دغه د ځواني د الله په عبادت کې تېرېږي ځوان دی څونه خوند کوي ځوان دی تهجد کوي دې خدای به تهجد څوکي چې دې ماخوتن بلستن ته ننوتو او 3 بجو پورې په موبایل وډزېده دې به تهجد ته راپاسي تهجد څنګه دې به سار موږ ته راپاسي دې به تلاوت ته راپاسي دې به لږ ذکر وکړي دې به درود شریف ووایي محترمو دغه تباهي ده انتهایي تباهي ده اے محترمو
دی ځوانانو ته ویما دی نوجوانانو کشرانو ته ویما موبایل استعمالوي ټیک د خو لګ لیمیټډ یې کې ښا لګ محدود کې دا دونه ورپسې کېدل نظرم دل تباک میدیم دل تباک دماغم دل تباک نورم نقصانات دل ډیر شي وکړه اے محترمو کم یو انسان چې شپه ورځ لګیا دی غلط تصویرونه غلط پروګرامونه دا پکې ګوري کنا الله اکبر کبیره ددنه ایمان په وتوشي ددنه حیا په وتوشي ددنه غیرت په وتوشي محترمو دی اټومیټیکلی پرورو بے غیرت شي دی اللہ لحاظو کے اے نوجوانانو اے کشرانو موبائل استعمالوے خود دی کے دا دے پہش سیلون نظانو ساتے نو اے محترمو دا زوانے بارا کی با تپوس کی زوانی دی سکی تیرا کڑے وا دا زوانانو پا زیمہ کو دیر کار دے تاچی مون قرآن تکینو کنا نو قرآن کریم دا زوانانو حال بیانی او گو رزوانان دی او پلار او ترونا دالویلوی وزیران دی تا اللہ عقیدہ صحیح نصیب کا دے زوانان ہوتا بیا دا زوانان چی دی دا ټول مشرانے چلی دی چی تخپل میلی تا التخپل شرکیات کئی دا یو زوان دیر سخ خپلے راغلی داونے لاندے ولار دا بل زوان راغلی دا بل یو بل سره خبره تری شروع کړي الیګه غټول متحد الخیال خا هغه ټول متحد العقیده عقیده یو وا د خپل مشرانو د قوم د وزیرانو بادشاہانو هغه شرکیات باندې خفوا دي ځان ته جدا شو بچا خبر شو بچا راو وختو رګه زه خبر شوی ما تاسو پکې بي دینه شوی بل خو به کتلیه خدغه یو مجلس جوړ شوی و عقیدیم یو وانو خیالاتم یو او بیا چې بادشاہ راوستي دي کنه نو قران د دې ځوانانو تذکرہ کوي انهم فتیه آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لقد قلنا إذا شططا بادشاہ روستی بادشاہ تے انٹرویو لی او دی دا بادشاہ دربار کے آغا خبری کری عقل و حیران دے گورا محترمو دا زوانان اللہ تا دون خوخشوی دی چی دی کورونا پری خودی دی دا زوانان دی کورونا پری خودی دی روان دی پلار وسره یو سپی مرګری شوی دی بیا دی یو غار تن نوتی دی اغه سپی د غار پدې مخ ته ناس تکړه دا الله تبارک وتعالى تد دی اغه تلا دی سره د سپی مرګری کې دا دی چې کوم غار کې پناه اخلي پا آغا غار پا نم باندے اللہ پورا سورت نازل کا سورت الکحف آغا غار والا سورت چی پا کم غار کے دے زوانانو پنا اغستوا نو کل قرآن وی وکلبهم دا دی اغسپے او گورا پلا سنے وارکڑی و بالوسید پا درشل کے ناس دے دس پی تذکرے اللہ کیا دس پی دا ناس دے غا کیفیت اللہ ذکر کیا دا دی غار کی پناہ اغسطا اللہ پاک دا قرآن پمیس کے دا قرآن کریم دا اوراکو زینتو گرزوا سوسا وکالے پزرگونو کالے وشو ننم دائی تذکرہ کیگی ستاسو پدیر شک کلی کی تذکرہ کیگی پمینبرو محراب کی تذکرہ کیگی دا آغازوانانو دا غسپی تذکریم کیگی اے محترم داولے اگی د دین د پاره سکړی وزوانی د الله د دین د پاره تیرا کړي او اے محترمو دغه ځوانانو چې نوم زنده‌باد دی هغه ځوانانو دای بارک علامہ اقبال ویا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں دادا زوانانو کار دے دادا لاس کے بسو باڑی نیا دادا بغاڑی تلاکٹ نیا دادا زوانانو کار دے زوانانو کار دان دے کہ دی غریب سار وقتی را پاسی دا منزو دس نشتا زوانان دے میک اپونا کہ یار میک اپ والا لکان
مشرانو باندې مدا خبره ناشنا لګي ښا الکانو کې میک اپ والا الکان روته مونږ وې فلسطین با آزاد شي کنه الله اکبر کبیره فلسطین با آزاد شي عافیہ صدیقہ برحا کی دا سکه محترمو زمونږ دا نسل چې کوم طرف ته روان دي کنه دا کریم پودر بیا سموده پس که تاسو خیالي هغه لاسونه هم داسې کوي نو بیا هې ډله کې جوړه شي ښا نو بیا میدان ته وروځي ښا نو بیا چې بلا پیسې وشیندي او مور پلار له دغه پیسو خوانوالي چې دی خوا ډالر دی په پټو کې لګیای او دی ته خو درځي روپیم جیب ته ناراضي ا دغه لغون ته ششنېدل وکړه یعنی کده یو شپې 50,000 80,000 1 लाख انکم د شپې د عزتم ور کوي د خپل حیام خرڅي الله اکبر کبیره نو اے محترم مسلمانانو دغه نوجوانانو د خپل ایمان د بچاو د پاره کورونه پرې خودي وا سونه معزز الله وګرځوله نو چې نن ما وتا لګون ته وخت پاره غو د دین د ذکر لپاره زما وستا نومبم زنده‌بادي ښا وی نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں تمہاری داستان ہوگی داستانوں میں رضوانے بارہ کے بعد تپوس کی گی رضوانے بل زوانی نزائے کول زوانی بدے کی عبادت کولا وی در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریستا وقت پیرے گرد ظالم میں شہوت پریزگار چی بوڑا شے بیا خو طاقت ختم شو چې بوډا شو نو بیا خو طاقت ختم شو بیا خو د ګناه دغه شوق ختم شو بیا خو د هغې دونه هغه ویلیو نشته چې ته په شباب کې په مستی کې په لیونتوب کې په جنون کې الله اکبر کبیره هغه کسبم د الله د عرش د سوري لاندې هغه نوجوان یو حسینی جمیلی جنې والا د ګناه دعوت ورکا دی ورته وی انی اخاف الله د خپل الله نه یریږم ما ته الله ګوري دا به د الله د عرش د سوري د لاندې ها نو اے محترمو په دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته وی د قیامت پرځ بم څه تپوسونه کیږي د ځوانې باره کې به تپوس کیږي د عمر باره کې به تپوس کیږي اے محترمو د مال باره کې به تپوس کیږي چې دا مال د کم ځای ګټلیو څنګه ګټلیو حرامو دې ګټلیو په ګډا دې ګټلیو په دروغ دې ګټلیو په دوکو دړاکو دې ګټلیو د بل چا سر دې مات کړیو ملاوټونه دې کړیو الا پيو کې ملاوټ نن داسې خلک راوته محترمو د پيو کاروبار دې کنه نه غواګانشته او نه میخ یار خټین په خرڅي بدون غون ته پونه دا په یو ډرام کې ورواچو خالص په دي الله اکبر مال دې څنګه ګټلې و د کټوي مساله د کور کمان هغه کې پکې خخته مې د کړی یار نو وزن هم برابر کړی دی ذایقه پکې نشتا په خلکو باندې د خخته هغه مې د کړی شوی بورا خرڅي و دا ډېر سپیشل کور کمان دی دا سپیشل د کټوي ګرمه مساله ده او دا د بریاني مساله ده اے محترمو نو کله د چایو په دې تور پتو سره د شو دا پوستکی چې دی کنه د شو دا اونو دا پوستکی دا وسره مېده کینو دا پکې خرڅي نو کله دوايانې په خواوې 2 نمبر دوايي 2 نمبر خلوی نعمت او غنیمت دی نن سبا خبره 10 نمبر نه مخړې دلې راځه 2 نمبر دوايي غوډن سبا ډېر خرچ ملو شي تا بیا په دوايانو کې زمو یو تعلق والو دوايانو سٹورو زورغ لما دوايي راکا هغه دوايي باندې 350 روپے قیمت وو نو مانه 80 روپے واغسته نو مې دغه دا خو تا دي کې ډېرې پیسې بیرې په دې کې ویم نه 100 روپے وګټلې تا ته پته نشته بعضی زینو کې ایکسپایر دوايانې الله اکبر کبیره مال دې څنګه ګټلې و غریب راغي د غریب درزه 1000 روپے دیاړي نه دا دیو تو شاو 5000 پیس او 3000 پیس برا کې د ټیسټونو ضرورت نشتا مرض معلوم دی یاره ما یو 0 ټیسټونه و تولی کله تعلیم یافته سه د جی بعد خو ډېر ښه ډاکټرانی الله والا
دا الله نه یریدونکي ډاکټران هم ډېر زیات دي هغه چې تربیت شوي په قرآن او سنت که نه خو بعضې داسې هغه انسانان ني هغه خامارانی هلکه دا ټیسټ وکړه نو دا ټیسټ وکړه هلته لیبارټرو والا سره خپل کمیشن د دي ښه دونه کسان مې اورولېږل نو دا دوايانې مې دله ولیکلې دا به د پلانکي سټور نه وایي نو ما ته به یې راوړې هلکه ډاکټر صاحب پیسې مې نه دي راوړلي که په دې فارموله کې راله نورې ولیکي نو کلي کې به یې والم نه د هغې پته نه لګي د سره د کفنو والا خپل هلکه دی به دوبۍ ته به یې لېږي او لندن ته به یې لېږي او دله ګاډې او سا دی د هغه کفنو دوایانې لیکي دا مال د کوم ځای کې ګټلی وه که تا لا کړې ده دې خوا ظالم راغلی دی دې خوا قاتل راغلی دی او تی معصوم په عدالت کې ثابتې مال د کم ځای ګټلی وه ته بچو ته دغه خوراس کاک راوړې ته د ظالم نه مظلوم جوړوه د قاتل نه مظلوم جوړوه د غاصب نه مظلوم جوړوه دا وکالت ته خلکو ته کې الله اکبر کبیره مال د کم ځای ګټلی وه ای محترمو تا سره د خور په جربونو باندې ځمکه ګیره وه د هغې غنم د هغې جوار د هغې فصل د هغې انکم تا کور ته راوړو نو بچو له دې ورکوو دا مال د کم ځای نه راوړلی وه نو بل تپوس ورسره دا کېږي دا مال د بیا خرچ کړی کم ځای و ښه په ایډاګانو د پیسې نوستلې وې دارنګې په جهیزونو باندې دې لګولې وې زموږ ډېر مسلمانان په جهیز لکونه روپۍ ولګوي که نه لور د میراث نه محرومه کي دا خالص هندو درم کې داسې شته ښه هندو کلچر کې داسې شته چې هغې به د لور په واده کې به لکونه روپۍ لګوي خو بیا به ورته میراث کې برخه نه میلاویږي دا د هندوانو ترتیب دی زمونږ پښتانه پېښه کلک په د هندوانو په دې ترتیب را روان دي د جینۍ په واده کې اوس تا سود کېږي وزدي کېږي وکوه ته خو میراث کې دلته مه کټ کوه نو دا مال د کم ځای بیا خرچ کړی وه چېرته په جومات کې یو بټن خرابه وه چېرته په جومات کې د اوبو یو نلکه خرابه وه چېرته د امام صاحب ضرورت و چېرته د امام صاحب کتاب ته ضرورت و تفسیر ته ضرورت و چېرته مدرسه کې ضرورت و چېرته هلته د پیسې لګولې وي چېرته مدرسه کې یو پکې لګولې وو چېرته غرباو باندې دې لګولې وه فقراو باندې دې لګولې وه که نه مال د کوم ځای لګولې وه دا تپوس به هم پکې او ای محترمو دا څونه درسونه چې دی اورېدلي دا څونه بیانونه چې دی اورېدلي دا څونه تعلیمونه چې دی اورېدلي دا څونه مسائل چې دی اورېدلي دا څونه د جمعې بیانات چې دی اورېدلي دي عمل دې پې څونه کړی دقه سوالات دي من ربک ما دینک ومن نبیک نو دارنګې څه تپوسونه دغه شو نو ای محترمو ژوند دې څه کې تېر کړی ځواني دې څه کې تېر کړی ده مال دې کوم ځای ګټلی کوم ځای دې لګولی دی تا سره څونه نالج و څونه پوه در سره وه په هغې دې عمل څونه کړی دی دقه سوالات دي محترمو ځکه نبي علیه السلام ته الله وایي ای محبوبه نو خلقو ته ووایه هذه سبیلي ادعو الی الله مونږ ته الله دا قرآن را لېږلی دی نبي علیه السلام فرمایي القرآن حجت لک او علیک دا قرآن به یا تا دپاره یو سرټیفیکیټ تا دپاره به حجتي دا تا سره دنیا کې مرګري آخرت کې مرګري قبر کې مرګري صراط کې مرګري د قیامت پر ورځ به هم تاله شفارس کی دا قرآن دا داسې مرګري دی خو که تا ورسره دوستي وکړه او علیکا نو که تا د دې قرآن نه مخ واړو که د دې قرآن ته دې شا کا په دې ستا پیسه نه لګي وخت نه ورکې دا زده کې نه دا به ستا خلاف سبا رپورټ پیش کړي ښه چې ربه زه تاري دنیا کې چا ته لېږلي وم دې غزاړو راغستې نو ما نن هم داسې مسلمانان شته چې دا قرآن په لاسو کې هسې هم نه دی راغستی ښه تلاوت خو لا لرې خبره ده هسې هم داسې نه دی راغستی چې وګورم ورته چې زما رب په دې کې څه ویلي دي ما نه زما رب څه مطالبه کوي نو نبی علیہ السلام ته الله وایي اے محبوبه خلقو ته اعلان وکړه هذه سبیلي دا قرآن زما لار ده دا قرآن زما لار ده زه څه کوم ادعو الی الله زه خلق د الله توحید ته رابلم د الله یووالي ته خلق رابلم د پیغمبر کار خلق الله طرف ته رابلل د الله یووالي ته
دا اللہ توحید تا دا اللہ وحدانیت تا دا اللہ صفاتو تا دا اللہ نعمتونو تا ادعو الاللہ یوازی اللہ طرف تخلق را بلم چی اللہ میں کار ساز دے اللہ میں مشکل کشا دے اللہ میں حاجت روا دے مصیبتونو کے را مدد شد ویلو لائق میں یو اللہ دے دا رکوع لائق میں یو اللہ دا سجدے لائق میں یو اللہ دا نظر نیاز و منفت لائق میں یو اللہ دا ادعو الاللہ مطلب دا دے گورے ہاں کہ یوازی اللہ مصیبتونو کے مادہ کا پارا کافی کیگی یوازی اللہ ادعو الاللہ علی بصیرت زو چې دا خلق الله طرف ترا بلما نو پکیسو کتارو سرنا علی بصیرت په عقل مندې سرا په عقلی دلایل سرا دا زما کار دی خبره به دلیل سره یا بی دلیل خبره به نه انا دا کار زمام دی او پیغمبر ته خلکو ته وایا چې دا کار به د هغه چایي ومن اتبعنی چې څوک زما تابعداري نو ما او کتا که د پیغمبر تابعدار یو نو ما او تاسو نه خلک را بلی د الله توحید ته د پیغمبر د تابعداري چې څوک داوا کوي چې اعظم د پیغمبر امتی ما نو تاسو نه خلک دین طرف ترا بلی دي سونه خلک د قران درس تکینول دي سونه خلکو ته عقیده برابر کړي دا سونه خلک د قبرونو د سجدون راړول دي سونه خلک د پیرانو د سجدون راړول دي دا خو له غور فکر ځان سره پکار دي کنه وسبحان الله او پاکواله دی الله لرا وما انا من المشرکین د خپل عقیده کارا برملا اعلان کوم د مشرکانو نه ګوري زنیم د مشرکانو د ډلې نه نیما اے محترم قران کریم ډیر خوب کتاب دی او د دې علاقې د خلکم ډیر زیات خواږه دي دلته شیخ محترم ډیر مهنت کړي په دې رشکه کې دا مشهور علاقې د ثوابه مونږ راځو محترمو دی خلکو مونږ ته یو مینه محبت راکړه د مونږ استقبال وکړه ډیر په مینه محبت سره مونږ سره ملو شو بیا دی بیان کې دونه په کثرت سره ناس دا مینه محبت سره محترم مسلمانانو دې د دوام ورکې دا خپل نوې نسل دا قران سره پیوسته کې زنانا قران او سنت د حیا سره پیوسته کې په مونږ کې محترمو کغه زاړه رسمونه رواجونه ختم شوي کله کله به نوې رسمونه رواجونه را کې را پیدا کیږي هغه تم ګوره بند تړل چې په مونږ کې رسمونه رواجونه را نشي هغه رضای د موحدینو یو علاقه زلالما نو په اخر کې د ماشومان ختم چې شروع کېدو نو هغه سیری د روپو والو د هارونه ولا دغه ګوره غیر اسلامي کارونه دي خو محترمو دې علاقو کې خو بني محترمو خو بعضې علاقو کې پکې دغه سیزونه هم کیږي دا هارونه اچول او دا سیری اچولو دا سیری اچول دا خالص د ایندوانو تهوار دی دا نه نور په مونږ کې په غم خادو کې کم نوې رسمونه رواجونه دا نه مکمل اجتناب پکار دی الله دې موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله دې دازې نورم په قران او سنت سره آباد او ودان کړي کوم بچو ختمونه کړی دي الله دې د خپل والدینو لپاره دسترګو اخوال وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين